السلام علیکم زه منیز خان او نن د جولای 9 تاریخ څه ډیر اهم خبرونه دي. یو خبر خدا دی اولنې چې افواګانې وی چې د صدر زرداری صاحب د لړکولو ابتدایي کار شروع شوی دی. دا خبر اعزاز سعید کړو کوم چې د جیو نیوز ریپورټر دی، خو اوس فخر دورانی یو ریپورټر دی، هغه په دې کې تصدیق وکړو او د دې وجوهات وی هغه وی چې په 13 کال کې په اسلام آباد ایوان صدر کې یو اهم میټینګ شوی چې په کم کې 3 جرنیلانو او 2 سیویلیانو. جرنیلانو کې 2 د انجینیر کورو او یو موجوده عاصم ملک صاحب چې د آی اس آی چیف هغه بیا وروسته آی اس آی چیف شو، او یو صدر مملکت او یو محسن نقوی وزیر داخله او په هغې کې د سند نه د شپږو نهرونو منصوبه چې وه هغه فاینل شوی وه. خو وایي چې بیا دا منصوبه د ایوان صدر نه لیک شوه او د سند قوم پرست جماعتونو ته میلاو شو. په سند کې چې دا یو ډیر منظم او برپور احتجاج شوی دا د دغه وجې نه شوی چې هغوی ته دا خبر چا لیک کړی. بل په پیپلز پارټۍ د سند اسمبلی کې د دغه نهرونو خلاف یو قرارداد پیش کړی. دریای سند چې دی نو هغه د ګلیشیرو نه را شروع شي او کراچۍ سمندره پورې ګرځي او د سند د خلکو دا ګیله ده چې د هغې اوبه هر کال کمیږي. نو موږ د خپل اپاشۍ ته نشته، زموږ ځمکې شړې کیږي او دا کم چې فوج ته په لکونو ایکړه ځمکه میلاو شوې د ګرین انیشیټیو په نوم باندې دغې ته شپږ نهرونه وباسئ، نو زمونږ خدا د مرګ او ژوند خبره شو، بیا به مونږ څه کوو. نو دغې وجې نه ټول سند احتجاج کو او دا خبر چې لیک شو نو دا د زرداری صاحب خلاف اوس یو چارج شیټ دی چې هغوی خلاف ځکه دا صدارت په خطره کې دی. دویم خبر دا دی آډیټ ریپورټ راغلی انصار عباسی هم شیر کړی دی چې د وفاقي محکمو او وزارتونو کې په یو کال کې 1100 ارب روپۍ بې ضابطګیانې او کرپشن شوي. 1100 ارب صرف په یو کال کې په وفاقي محکمو کې د کرپشن کیسه ده. نو سوچو کې چې مونږ ملک ترقي ولې نه کوي. د دغې اشراف یا خېټې ډکیږي، د هغوی د بیروني ملکونو بینکونه ډکیږي، د هغوی د بچو جایدادونه سیوا کیږي او زما ستا بچی خوار او غرق ګرځي. بل یو خبر دا دی چې په دې ملک کې چینی مافیا دومره مضبوطه ده چې ابروز مې په سوشل میډیا یو اخبار کتو 50 کاله مخکې هم د اخبار هیډینګ دا چې چینی مافیا سے سختی سے نپٹا جائے گا. وی چینی مافیا به په سختۍ سره کو او نن هم چینی مافیا ده. دا چینی مافیا چې دا کنه چینی چې څوک جوړي دا 30-35 خاندانونه دي چې پکې د زرداری صاحب میلونه دي، د شریف خاندان دي، د جهانگیر ترین دي او یو 15 خاندانونه نور دي او دا ګټ جوړ دي. د دوی دومره مضبوط اتفاقی چې معمولی په دوی باندې سکه اکشن لې نو دا ټول د مخالف کیږي. اولی دا پریشر اچولی چې موږ سره چینی سیوا دي نو 7 लाख میټریک ټن ایکسپورټ کړ بهر ملک ته ولیږل، په هغې کې هم دوی پیسې وګټي. بیا اوس چې قیمت د 80 روپۍ نه 190 ته وختو نو اوس حکومت فیصله وکړه چې 15 لکه میټریک ټن چینی بیا را امپورټ کو. نو په امپورټ کې دا لوټ مارو کی او په ایکسپورټ کې مو کی. او محمد مالک یو خبر ورکړو چې د خاندان یو میټینګ د شریف فیملی نو پای کې شهباز شریف د ایکسپورټ اجازت نه ورکو، خو فیملی کې په پریشر راغی چې نه لازمن اجازت کوي چې دا ولکه میټریک ټن بهر ته ولیږو، خپل عوام به خپل کار کوي خو چې ډالر یې وګټو. نو دغه بدقسمتیانې زموږ روانې دي. بل خبر دا دی چې کراچۍ امراض قلب هسپتال دی، دا خبر اجمل جامی ورکړی، پای کې 40 ارب روپۍ کرپشن شوی دی. نو ویم حیران بشي چې دا اربونه دوی ته مولی ټیپر ښکاري، داسې مونږ مولی ټیپر نه خورو څنګه چې دوی دا اربونه خوري. نو د دغې چې به اوس تحقیقات کیږي که نه. یو خبر دا دی چې د اګریکلچر بینک زرعي ترقیاتي بینک نه 22,000 فایلونه د قرضو غیب شوي دي او دا قرضې چې دي دا 11 ارب 48 کروڑ 20 لاک روپو اوس د بینک سره ریکارډ نشته. نو دا نااهله انتها ده، یا به دغه قرضې غټو خلکو اغستی نو ځکه به د دوی فایلونه غیب کړي. 22,000 فایلونه غیب دي، 11 ارب 48 کروڑ او 10 لاک روپۍ. د ټولو نه افسوسناک خبر دا دی چې د بلوچستان د ټولو نه پرامن او تکړه اواز مهرنګ بلوچ ډاکټر مهرنګ بلوچ یو ځوانه جینۍ ده،
بالکل نهت دا نه ورسره ټوپک شته نه ورسره تماچه شته نه ورسره بم شته نه ورسره بارود شته په لاس کې او هغه د بلوچیانو د حقوقو د پاره راچوته شوی ځکه چې بلوچستان کې غټه مسله میسنګ پرسن دی خلک غیبیږي د چا رور د چا خور د چا پلار د چا زوی او هغه ډیره مسله ده او اکثر ورته بیا لاشونه ملاو شي چاته خو لاشونه ملاو نشي دوی مطالبه چې کم از کم لاش خو راکې چې مونږ خخ کو چې زمونږ او د هغې سیاست داسې دی چې هغې ټول بلوچیان عام خلک د هغې پسې ولاړ دي د بلوچیانو د سیاستدانانو د اسټیبلیشمنټ سره چې کم کمپرومایز دا ټولو سیاست یې ختم کړی نو د هغې علاج ورسره نه و نو اولې 3 میاشتو دپاره نظربنده کړې وه او بیا اوس د 3 MPO لاندې بیا د 3 MPO مدت د 3 میاشتو نه سیوا نشي کېدی نو پرون عدالت کې پیش کړه او 10 ورځو جسمانی ریمانډ CTD ته حواله کړه خو په عدالت کې چې هغه پیش شوه نو د ټولو نه اهم خبره دا وه چې د دومره قید ظلم جبر باوجود هغې خندل او دکه خندا چې دا د ظالمانو دپاره مرګ دی د مهرنګ بلوچ خلاف کو ثبوت چې دا غداره ده نو عدالت کې پیش کې او پانسی کې خو کو هغه پوره مند او صرف دا مطالبه کوي چې زمونږ د واړه بچي چرته غیبیږي نو دای جواب ورکول پکار دی ځکه چې دا نفرتونه ریاست ته نقصان رسي او چې کله ریاست بنیادونه کمزوري شي نو د دې نتیجه مونږ په بنگال کې په 71 کې کتلې ده چې بیا غټ ملک دوه ټوټې شو الله دې داسې نه کړي چې دوباره موږ د داسې سانحو نه شي خو د مظلومو طبقو اوازونه ریاست لا اورېده پکار دي هغوی په زخمونو پټۍ کې ښوده پکار دي او د هغوی مسلې حل کول محرومیانې لر کول پکار دي امید لرم ستاسو به یو څو خبرې خوښې شوي خبرې کوم خوښې شوي کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته